همدارنګ د حفیظ صالحي دمشقي رحمه الله سبل الهدى والرشاد محترم مولوي صاحب ته مطالعه که اول جلد کې 300 اویا یو اویا دو اویا درو اویا صفحې مطالعه که چې متعدد ځایونه دا شیان درته په مخه درسي چې د دغې ورځې عبادت پر نورو ورځو باندې فضیلت لري. د خپله د ابن الحاج مالکي قول چې دی نقل کی بیا وروسته لیکي چې هغه ګوره پر شو میلادو باندې رد نه دی کړی، بلکې وأول كلامه صريح في أنه ينبغي أن يخص هذا الشهر بزيادة فعل البر وكثرة الخيرات والصدقات وغير ذلك من وجوه القربات. اول د کلام فردي دی صریح دی چې شاید چې د امیاش دی در نور وختو په زیات خیراتو سره په زیات صدقات سره در نور وختو در خاص، لہذا د نبی علی السلام د ولادت ورځ شرف لري. بیا د محترم مولوی صاحب په اصرار دا غوښتنه کړې وه، کم څوک چې زموږ مابینځ کې رابط دی هغه ما ته حال راوړي چې دا محترم مولوی صاحب دا غوښتنه کوي چې ما ته یوه حواله پر دې راکړي چې د دې ورځې فضیلت چا ویلي دي. یو عالم دی دا ویلي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ولادت د ورځې فضیلت پر نورو ورځو ستا او دا ورځ کې عبادت پر نورو ورځو باندې ثواب لري. نو محترم مولوی صاحب ته به اوس موږ داسې لنډ په مختصرو ټکو یو جواب ورکو، عام مسلمانان هم دا خبره واوري. اوله خبره دا ده چې صحیح حدیث مبارک چې مو درته پیش کړی دی د مسلم او د ابو داود چې د خدای رسول صلی الله علیه وسلم د دوشنبې د ورځې د روژې فضیلت په دغه خاطر ذکر کوي چې په دا ورځ زه پیدا سوی یم. د دې حدیث هغه اقلا هغه جواب وکړه چې دغه یې جواب دی. څه جواب د دې حدیث مبارک سته؟ که ته وایې چې دا ورځ فضیلت نه لري یا دا ورځ د دې نه ده، نو مولا علي قاري صاحب جواب عبارت مو پیش کړي چې هغه وایي دا علت د دې دی چې دا ورځ کې فضیلت په دې خاطر دی. او د هغه رقم علامه حفیظ صالحي دمشقي رحمه الله سبل الهدى کې اول جلد کې لیکي فانظر الى ما خص الله به هذا الشهر الشريف ويوم الاثنين ألا ترى أن صوم هذا اليوم فيه فضل عظيم لأنه صلى الله عليه وسلم ولد فيه. تنګوري الله پاک دغه میاشت چې د ربیع الاول ده او دغه ورځ چې دوشنبې ده د رب لا یزال په څومره غټ شرف باندې راخاصه کړې ده. تنګوري چې روژه په دې ورځ کې غټ فضیلت لري در نورو ورځو، ځکه چې په دا ورځ نبی علیه السلام پیدا سوی دی. دار حفیظ صالحي دمشقي د 100,000 احادیثو حافظ هغه هم دا خبره لیکي چې دغه ورځ او دغه میاشت در نورو میاشتو فضیلت لري، دا ورځ در نورو ورځو فضیلت لري. نو بس دغه یو دلیل ګوره علما دي عالم ته دا خبره دا خو بیخي ښکاره اظهره من الشمس ده چې دا شرف د زمانې په څه خاطر وي. د شرف د زمانې خو د خپل ذات په خاطر نه دی، په دا خاطر دی چې کومه زمانه کې شرف وي عمل یې ورسره شرف لري. چې ور زمانه مشرفه سوله، امام ابن حجر حتمی رحمه الله النعمة الكبرى على العالم کې دا مسله باندې ښه تفصیل لیکي چې یو ورځ مشرفه سول لازما په هغه ورځ کې عمل در نورو ورځو مشرف دی. د جمعې ورځ چې مشرفه ده ګوره عمل یې در نورو مشرف دی. د روژې میاشت چې شرف لري عمل یې در نورو ورځو مشرف دی. د عرفات ورځ چې شرف لري عمل یې در نورو ورځو مشرف دی. که د دې ورځې شرف د خدای رسول صلی الله علیه وسلم خپل فخله ذکر کوي، بیا عمل څنګه در نورو ورځو نسو مشرف؟ او څوک چې بیا دا وایي چې وینا بس هره ورځ چې د خیرات وکړي فرق نه ورکوي، بس دا وخت نسته چې دا وخت فضیلت لري پر دې وخت باندې په هره ورځ باندې خیرات چې کوي. نو د هغه جواب موږ مخکې هم کړی و چې امام جلال الدین سیوطي رحمه الله، ملا علي القاري رحمه الله، د هغه رقم دا حفیظ صالحي دمشقي رحمه الله، دا ټولو د ابن حجر صاحب څخه د دې خبرې نقل کړی و چې امام ابن حجر رحمه الله فرمایل چې فعلى هذا فينبغي أن يتحرى اليوم بعينه یا أن يتحرى اليوم بعينه حتى يطابق قصة موسى عليه السلام في يوم عاشوراء، ومن لم يلاحظ ذلك لا يبالي بعمل المولد في أي يوم من الشهر، بل توسع قوما حتى نقلوه إلى أي يوم من السنة وفيه ما فيه. وی مناسبه دا ده چې د دې خاص ورځې لحاظ به ساتي چې د 12 خاص ورځ خیرات وکړه. څوک چې د دې لحاظ نه ساتي، بس وی هر ورځ چې نبی علیه السلام مبارک چې پیدا سوی دی د هغې ورځ لحاظ نه ساتي، وی په هره میاشت کې چې دې وکړله د ربیع الاول په میاشت کې چې په هره ورځ کې خیرات وکړي فرق نه ورکړي، بلکې وی بعضې خلکو لا دا ویل دي چې د کال کې دي چې هره ورځ وکړي بس فرق نه ورکړي. وفیه ما فیه د دغه ملا په خبره کې وی هغه څه دي چې ښکاره پکې معلومیږي چې دا خبره ټیک نه ده. دا د ابن حجر صاحب د ستا پر خبره محترم مولوي صاحب رد کړی دي چې دا خبره غلطه ده چې بس هره ورځ چې دې وکړي فرق نه ورکړي، لازما فرق سره ورکړي.
دویم به دا درته وایم چې ستا په اصرار باندې چې تا اصرار کړی دی چې یوه حواله د یو عالم راته پیش کړي، نو چې کم عالم ویلي دي چې دا ورځ د نورو ورځ فضیلت لري. صاحب د هغه ابن حجر حتمي رحمه الله النعمة الکبرى علی العلم د مقدمه وګوره، فرا عنوان پر دې ږدي چې د امام حافظ شمس الدین جزري رحمه الله قول دا دی چې یوم الولادت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا در نورو ورځو فضیلت لري، بلکې هغه در لیلة القدر در ورځې له هم فضیلت لري. علامه شامی رحمه الله رد المحتار کې وګورئ دویم جلد کې 193 صفحه کې علامه شامی رحمه الله وایي چې بعض علما کرام دې ته تللي دي چې د یوم الولادت ورځ در لیلة القدر در شپې له هم افضله ده، ځکه لیلة القدر ته چې فضیلت ورکول سوی دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خاطر ورکول سوی دي، نو د ولادت ورځ هم در دې ورځې د ده په خاطر باندې در نورو ورځو فضیلت لري. او علامه شامی دا خبره وروسته راخیستې ده، رد کړې هم نه ده، دا دلیل د دې دی چې د خپله رایه هم ده. د هغه رقم مواهب لدنیا کې امام قسطلاني رحمه الله دا قول راخیستی دي. ډېرو علما کرامو د حافظ شمس الدین جزري دا قول راخیستی دي چې هغوی دا ورځ در لیلة القدر لا افضله ده، نو چې ورځ در لیلة القدر لا افضله بولي نو د عبادت به څه حال وي؟ عبادت در لیلة القدر نه دی افضل، ورځ در هغه افضله ده؟ دا څنګه خبره ده؟ همدارنګ د حافظ صالحي دمشقي رحمه الله سبول الهدى والرشاد محترم مولوي صاحب ته مطالعه که اول جلد کې 300 اویا یو اویا دو اویا درو اویا صفحې مطالعه که چې متعدد ځایونه دا شان درته په مخه درسي چې د دغې ورځې عبادت پر نورو ورځو باندې فضیلت لري. د خپله د ابن الحاج مالکي قول چې دی نقل کی بیا وروسته لیکي چې هغه ګوره پر شو میلادو باندې رد نه دی کړی، بلکې وأول كلامه صريح في أنه ينبغي أن يخص هذا الشهر بزيادة فعل البر وكثرة الخيرات والصدقات وغير ذلك من وجوه القربات. اول د کلام فردی دی صریح دی چې شاید دا چې د امیاش دی در نور وختو په زیات خیراتو سره په زیات صدقات سره در نور وختو در خاص وای دا صریح دی د خپل کلام پر دی باندې بل دی بیا لیک فعلى هذا التعظيم وهذا الشهر الشريف انما يكون بزياده الاعمال الزاكيات به والصدقات الى غير ذلك من القربات. تعظیم د دې مبارک میاشتې په دې سره دی چې په دا ورځ باندې خیراتونه او نور د خیر کارونه دي در نور وختو ډیر وسی. بل ځکه بیا ورسره لیکي فعلى هذا ينبغي اذا دخل هذا الشهر الكريم ان يكرم ويعظم ويحترم الاحترام اللائق به اتباع له السلام بكونه كان يخص الاوقات الفاضله بزياده فعل البر فيها وكثره الخيرات. بل ذكي بيالك وفضيلة هذا الشهر العظيم بقوله لسائل الذي سأله عن صوم الاثنين ذلك يوم ولدت فيه. فتشريف هذا اليوم متضمن تشريف هذا الشهر الذي ولد فيه فينبغي أن نحترمه حق الاحترام ونفضله بما فضل الله تعالى به الأشهر الفاضلة. د دې ورځې فضیلت پر نورو ورځو د دې میاشتې فضیلت پر نورو میاشتو. بیا وایي وفضيلة الأزمنة والأمكنة بما خصها الله تعالى به من العبادات التي تفعل فيها. فضیلت د زمانې او د مکان په دې خاطر دی چې په دې کې به هغه عبادت چې پکې کېږي هغه فضیلت لري. نو دغه ورځ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا ورځ د نورو ورځو بیا فضیلت لري. بیا لیکي وكان يجب أن يزداد فيه من العبادة والخير شكرا للمولى على ما أولانا به من هذه النعم العظيمة وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد فيه على غيره من الشهور شيئا من العبادات. وی په شاید واجب دا چې په دې ورځ کې د نور ورځو ډیر عبادت وسی ډیر شکر کارونه دي وسی ځکه په دې خاطر باندې چې په دا ورځ باندې پر موږ دا غټ عظیم احسان سوی دی. که څومره نبی علی السلام زیادت نه دی پر کړی هغه به وجه دی دا بولی. نور علما هم لیکلي چې دا د نبی علی السلام شفقت پر امت باندې چې بیا باندې واجب نسی باندې فرض نسی خو پر امت دا احسان پروتین او امت د نور وخت په دا وخت کې عبادت ډیر وکړي. نو محترم مولوی صاحب ته کچيري مهرباني وکړي دغه عبارات چې تاسو وګورئ چې دا ټول د لیکي چې دغه ورځ عبادت در نور وخت شرف لري دا ورځ در نور وخت شرف لري دا میاش در نور ورځ شرف لري. که یو سړی د سپوږې په خاطر پوستین ورته وانه چې د بریلمیانو په خاطر باندې د اهل سنت عام مسائل در پښو لاندې نه کي نو دغه عبارات او دغه کتابونه د هغې کفایت کوي. او مولوی صاحب محترم دا ویلي و چې که یوه حواله راته پیش کړي د یوه عالم نو به زه ډېر شکریه م ادا کړم. نو انشاء الله دغه شان به یې کفایت وکړي. والله الهادي الى صراط المستقیم.